شیخ عبدالواحد رحمت الله علیه دا یو بزرگ تیر شوی دی او د الله لوی ولی و. الله تعالی ورله لوی فراست ورکړی و. نو د الله تعالی دربار کې سوال وکړ. د بزرګانو عجیبه د الله تعالی سره تعلق وي. سوال یې دا وکړو الله تعالی په جنت کې بماله خیسته حور راکې ملګری به راکې، خو دغه ملګری ماته په دنیا کې وخایا. دا هغه خلک ویلی شي چې د چا د الله سره مضبوط تعلق وي. دا هر سړی نشي ویلی. نو الله تعالی ته سوال وکړو، الله تعالی د جنت ملګری راته په دنیا کې وخایا. الله تعالی ورته وښودله او خوب کې ولید چې ستا په جنت کې کوم ملګری ده نو هغه په حبشه کې ده او په پلانکۍ محله کې ده او د هغې نوم چې دی نو میمونه دی. د هغه جینۍ نوم هغه میمونه دی. نو دا په جنت کې به هغه بیبیانې چې هغه د خلکو د چا په نکاح کې وي نو الله تعالی به دغه بیبیانې دیو ته په جنت کې نکاح کوي. په جنت کې به بیبیانې وي او هغه پیغلې چې هغه بې نکاح وي، پیغلی شوی وي، بې نکاح وي، وفات شوی وي، نو الله تعالی به بعضو جنتیانو ته هغه پیغلی هم هغه نکاح کوي چې جنت ته لاړې شي. نو شیخ عبدالواحد خپله کونټۍ راواغسته، همسای راواغسته او دې ځای نه روان شو، لاړ حبشې په سفر باندې شروع شو او روان دی. چې کله حبشې ته ورسېدو نو هلته تپوس وکړو په حبشه کې وی دلته میمونه یو جینۍ شته دی. هغه محلې ته لاړو، هلته ورته چا ووی صیبه میمونه جینۍ شته دی، خو هغه خو داسې جینۍ ده چې د خلکو ګړي بیزې هغه ساتي، چېرته به په ځنګل کې وي، چېرته به په صحرا کې وي. هغه پلانکي ځای ته لاړ شه، هلته به تا ته هغه میلاو شي، هلته به وي. شیخ عبدالواحد رحمت الله علیه د هغه ځای نه روان شو او هغه صحرا ته، هغه د بیزو د سرولو ځای ته، هغې ته کله ورغې او وی کتل نو د یوې ونې لاندې یو جینۍ ولاړه ده، تکه توره ده. ځکه چې حبشه چې د هغې خلک چې کوم دی حبشیان نو هغه تک تور وي د رنګ نه، خو په جنت کې به ګوره بیا دا حسین و جمیل وي. د عامو جنتیانو په شانتې به الله تعالی دیو له هم خایس ورکوي، خوبصورتی به ورکوي. نو شیخ عبدالواحد چې وکتل نو یو جینۍ ده، هغه د ونې لاندې ولاړه ده او الله تعالی ته په سجده باندې ده، په مانځه باندې ده. او د دې چې کومه بیزې هغه ګړي دي، څاروي دي، نو هغه لګیا دي غیر چاپیره د دې نه، د سر په هغه ځای کې لګیا دي سریږي او شرمخان او زمری هغه د هغې نه غیر چاپیره ناستي او د دې د ګړو د بیزو هغه خیال ساتي هغه سره. دی حیران شو چې یاره هر څه مې لیدلي و، خو د ګړو د بیزو چوکیداري مې هغه د شرمخانو نه ولیدلې، دا مې په اول ځل ولیده. دی ورغې او میمونې ته چې مخامخ شو نو میمونې ورته ووې چې عبدالواحد دلته څه کې؟ زما او ستا ملاقات دا خو په جنت کې کېږي، ته په دنیا کې رالی صبر نشوې. نو دا ورته وایي چې دا قیسې به وروستو کوو، خو یو خبره راته وکړه، دا راته ووایه چې ستا د دې ګړو او چیلو د بیزو د دې شرمخانو سره دا روغه د کلي نه شوې ده، د کلي نه دا روغه شوې ده چې هغه ګړي بیزې او شرمخان دا یو ځای لګیا دي او ستا د ګړو بیزو چوکیداري چې ده نو دا شرمخان کوي هغی سره. نو دغه میمونه جینۍ دا هم هغه د الله یو ولیه وه. هغه ورته وفرمایل چې کلي نه ما د الله سره روغه کړې ده، نو د هغه ورځې نه زما د ګړو بیزو د چیلو روغه چې کوم ده نو دا د شرمخانو سره هغه شوې ده. نورونو عرض می دا کو چې د الله سره روغه پکار ده، د الله سره تعلق پکار دی، د الله سره خپل هغه روغه پکار ده چې د الله سره مونږ روغ شو، جوړ شو او توبه وباسو د خپل ګناهونو نه.
نو الله به الله تعالی دغه مقام او دغه مرتبه هغه مونږ لرا کوي.